دلته الیکشن کمپین حوالې سره هم راغلی او ما ته دا پاته نه لګي چې الیکشن به د کور مې کېږي یو به نه کېږي خو زه دلته راغلی یم کور مې ولو ته یم تاسو کور ما پرې شوي تاسو دلته آباد شوي تاسو بچي دلته سبق یئ تاسو ته دلته روزګار میلوي تاسو ته دلته تعلیمي ادارې نږدې دي تاسو ته روډ نږدې دی تاسو ته دلته بجلي هم شته گیس هم شته دلته تاسو ته د ژوند هر یو هغه سهولت شته چې کوم ته یې تاسو ضرورت وي او هغه سره یې تاسو ژوند ښه کېږي خو تاسو کور ما پرې ایښي دي ایمو میمیګانو ایمو سلیجرانو هم کور ما پرې ایښي دي د هغه دغه کندانونو هم کور ما پرې ایښي دي هر یو هغه سړی چې هغه دولت لري و هغه ځان ته یوه بنګله یو بچي دپاره یو ګاډی یو بچي دپاره دوه وخته ټیکانه ورکولی چې هغه کور به پرې ایښي دي هر یو هغه سړی دعوا ټول کړو چې زه خپل علاقې سره محبت لرم زه کیسه خیلو سره محبت لرم زه خپلې خاورې سره پټي سره محبت لرم خو ژوند وکړې نه غواړم بچای وکړې نه غواړم واجه چیرې دی هلته ژوند چوک تېروي غریب سړی هلته ژوند چوک تېروي پوتې سړی هلته ژوند چوک تېروي چې کرایې واس نه لري هلته ژوند چوک تېروي چې دلته د راتګ کرایه نه لري هلته ژوند چوک تېروي چې هغه خپل بچي ته تعلیم نشي ورکولی هلته ژوند چوک تېروي چې هغه خپل بچي ته د صحت دپاره ډاکټر نه لري هلته ژوند چوک تېروي هغه سړی تېروي چې کوم سړی د غربت سره مخامخ وي او په ایمان درته یم چې غربت سره کوم سره مخامخ نه وي چې د ټل واس لري ټل ته ځي چې د ګواټ واس لري ګواټ ته ځي چې د پېښور واس لري پېښور ته ځي د اسلام آباد واس لري اسلام آباد ته ځي ولای موږ تاسو مخکې ته پراته هم دی دا چې د اور خبره نه دی تاسو د سلیکر ځوای بچای ورور به ونکړي چې په علاقې کې ژوند وکړي تاسو د ایمنې بچای ورور به ونکړي چې هغه هلته ژوند وکړي خو د ما ټول علاقې ته داسې علاقې دي چې ماشاءالله چې د هغه ځای افسر هم ورته دورانه کوي نو زه تاسو ته صرف راغلی دې حوالې سره که څو پرې هم خاموش یو څو پرې هم غافله یو څو پرې هم چې موږ وخت نه کوو نو باور ولره چې د حکومت کې څومره خلک ناست دي چې تا ته ذره برابر فرق نشته ذره برابر په تک مخې واړولې بلډینګونه یې ته په تک مخ واړولو کورونه یې ته سره سمنونو وکوځولو مال مویشي عزت هر چې تا دس نه شولو یوه ورځ چې ته چا په اسمبلي کې او په سینټ کې یوه ورځ چا ته د پړچینار په دفتر کې افسر چې ته اوښکې ډاله کړي دي چې ته پوښتنې درته راغلی دی چې ته دلته راغلی دی چېرې دلته خلک آی ډي پي شوي نو هغه به څه ژوند دي دا دې راغلي او چا پوښتنه هم نه دي کړې نو موږ تاسو ته صرف دلته دې دپاره نه یو راغلي چې روان وخت کې به څه کړي ملګرو خلک تکړه وزیرستان وخت هغه خپل رنګ دی هغه غوښتی کوي خیبر کوکیخیل وخت رنګ دی خپل غوښتی کوي اورکزۍ والا رنګ دی خپل غوښتی کوي ایمه ورته والا غوښتي څوک شته ایمه ورته والا غوښتي دپاره چا اوسه پرې غونډه کړې دي چې تا چا نستی کړی دی هېڅوکیا نه کوي او بیا چې ته راپاڅېږي بیا ته ورته څیایي بیا به تو چوک زړیا مټوي تو ته به چوکۍ چې ته لایای تو ته به چوکۍ چې ته ښه نه کوې تو ته به چوکۍ چې تو ته به مشکله جوړه شي تو ته به چوک هر کار مشکله جوړوي موږ په خپل علاقې کې کورونه رنګ لرو په خپل علاقې کې تعلیم نه لرو په خپل علاقې کې صحت نه لرو په خپل علاقې کې بجلي نه لرو په خپل علاقې کې د یو بل سره خبرو دپاره موبایل سهولت نه لرو نو تاسو دلته تاسو راغلي د کوارټیانو په نامې مشهور یو دلته تاسو د شیرزي موسیقي څمټلي د چا په نام دلته خو صرف او صرف مالیا دی او ته په آخریا په دې کوې هغه ورکول دلته ته به انګرېز جوړې کړه که ته بیا خپل تعریف دلته داسې نه وي چې زه کوارټیان یم زه کوارټ کې ژوند کوم کوم یو کس ته ناست ته به ورته وایې چې زه کورمیوال یم اوس موږ ته بیا کورمیوالي سره پرمې سره دومره فخر شته دی چې په مار باندې به هم په کولو باندې فخر لرو ته هلته ځان خلاص کړو نو بیا د هغې علاقې لپاره موږ څه څه شته
زه ډېر غریب خلک لرم که نه، ما په غوښتنه دا چې څومره هلته پاتې خلک دي هغه زه پېښور ته راولم. پېښور کې چا مخې ته کېناو، خو ما ته دومره پته چې موږ خلک دومره وس نه لري. هغه د غواړي خو هغه د راتګ خرچه نه لري. خو تاسو ته صرف دومره یاد چې یوویشتم تاریخ موږ فشار ورکړي د خپلو مطالبو دپاره، د ړنګو کورونو دپاره. د ړنګو کورونو کومه سروې شوې ده چې درېیم ټول مې راته نن ورځې پر ما سپین ګیري په دفتر کې کوي. ما ته بله ورځ هم یو پلار د خپل دوی صرف او صرف کیلي راوړې وه. ما ته صرف دا بچي کیلي میلاو شوي دي، نور ما ته د خپل بچي هډوک نه علاوه نه به د بچي جنازه کوي او نه به د بچي لاس لیدلی، نه به بچی خاص کړی. که نن ورځ پرې ما ته موعظه نه دې میلاو. یو کار به ما ته رسي، موږ به کوم یو کار سره منډه کړو؟ موږ به کوم یو کار سره د کور سروې دپاره د ای پي ای دفتر ته ځو، د ډي سي دفتر ته ځو، د ای سي دفتر ته ځو، MNA MPA لرونه. د دا یو واس نه دی چې زه یو سړي سره همیشه دپاره منډه کړو. دا یو تاسو اجتماعي فریضه دی. علاقې کې موبایل نیټورک وایو په هر صورت کې چاته څه مشکله وي هغه د خپل مشکل خپل پوندې پاتې کړي. بیمو خلکو ته ضرورت دی، بیمو مسافرو ته ضرورت دی، بیمو والدینو ته ضرورت دی. زموږ علاقې کې کوم بړي شوي دي، پرېشرې شوي دي چې هغو موعظې مو حکومت سره حاکي، هغه حکومت نه موږ غواړو. موږ ټول څلور نیم لکه په دې دپاره یو نه دا دفتر یا نه لري. دلته یې تاسو ښځې چارې په کور کې دی، ټول چا په ګواه چا په بډو چا په همدو باندې والي د خپل دا دفتر نه لري. نو تاسو ته موږ صرف دې دپاره راغلي یو چې په اسلام کې د تېر ورځې 2 بجې موږ پېښور پریس کلب مخې ته په پېښور پریس کانفرنس کې پریس کلب کې هلته یو پریس کانفرنس کوو، خپلې مطالبې کېږدو، خپلې مطالبې په امن طریقې سره حکومت ته وړاندې کوو. که بیا هم د حکومت د موږ خبرې نه مني، بیا هم حکومت د موږ مطالبو ته مطالبې نه وایي، بیا هم حکومت مو احتجاج ته مجبوروي، زه یم چې بیا داسې خلکو ته بیا موږ غوندې خلکو ته بیا داسې یم چې زه وایم چې فلانی زنده‌باد، دا زنده‌باد، بیا چې د کوم د موږ نمایندګان دي، کوم وي افسران دي، بیا د هغو حجرو نه بغیر مو ته وتل نه دي پکار. نو تاسو ټول ته ووایم چې تاسو دې شي کې دلته شرکت وکړو چې لکه څنګه ټوله علاقه ټولې جنسون خپل حق غواړي بیا په کار وغواړو. نو زه تاسو ته د دغو وزیرستان والا دا یم، خیبر والا دا یم، ورکزۍ والا دا یم، پېښور والا دا یم، څه بېلابېل احتجاجونه مو شروع کړي دي، څه بېلابېله غوښته مو شروع کړې، څه بېلابېله دندې مو شروع کړې. وروسته په یو ځای شو دغه شی حکومت نه په زبردستي یا په پوره امن طریقې سره وغلوکنۍ وکړي. نو چې موږ په یو ځای باندې نو موږ منو چې حکومت زموږ خبرو ته بیا خبر نه وایي. د دې حوالې سره تاسو سره مې چې تاسو موږ سره تیاری ونیسو، تاسو موږ سره اواز کې اواز ونیسو، تاسو موږ سره تاګ وکړو چې د تاسو علاقه دا زموږ علاقه دې لپاره یو د خوشحالي یا د حکومت سره چې کوم موږ جایز مطالبات دي د هغه منلي حکومت سنجیدګي وکړي. نو دې لپاره زه تاسو ته راغلی یم. ډېره مننه.